أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. سورة الانعام 46 نمبر آیت. پدی آیات کی ہم دلائل عقلیہ خاصہ ذکر کیږي. مخکې آیات کې د الله تعالی په توحید باندې دلیل ذکر شو، هغه عمومي دلیلو. ځکه هغه سره دا خبره واجب قطيعه دابر القوم الذين ظلموا، د قوم بیخ بنیاد پاږي کې اوته او ختم شو، نو عمومي عذاب څوک ته پاتې نشو. د ذکر کې خصوصي عذاب ذکر کیږي، او خصوصي عذاب دا د الله تعالی تاسو د غوګونه لاسترګي د زړونه د دې رسالتونو د نه ختم کی. بیا بسترګي ریدل باندې کوي، وګونه وای اوریدل باندې کوي، زړونه به خو باغې باندې بتاسو دوی خبري اندازه نشي لګولې، فهم باندې نشي کولې، عقل به تلاړ شي. نو بده ټینګ کې بتاسو څوک پیدا کوي چې دغه سترګو کې دغه صلاحیتونه وګونو کې زړه کې صلاحیتونه درلا بیرته واچي. څوک دي؟ نو مشرکان به دې باندې پویدل چې بل څوک نشته، او د دې خبر اقرار به هم کوي د سيزونه صرف الله تعالی په قدرت کې د بل چا په اختیار کې نه دي. د بوتانو د قبرونو بارک اقلیم دا نه منل چې دا کارونه بوتانو قبرونه کولی شي. نو دا دلیل خاصه شو، خاص دلیل شو. او ردی سره عقلی دلیل له عقل سره تعلق دی، او دریم اعترافي دلیل له چې مخالفینو د خبره منله هم. د دې ډېر مثالونه نورم شته دي د پوهېدلو دپاره. لکه مثال په تور باندې یو سړی دعوه کوي چې یاره دې زمانه اعتبار سره راواخله چې یاره زه احادیث منم، احادیثو قایل یم. بیا ته ورته ووایې چې یاره د احادیثو په کتابونو کې دا مسله شته، کوم چې صحیح ستاو کې مسلم شریف نقل کړی ده چې کله یو شرعي مسله باندې مسلمانان متفقي او بل کس ته بل مسله راوړي ورته بیانوي، د هغې په وجه باندې انتشار پیدا کېږي. نو نبی علیه السلام تعلیمات دا ده چې دغه نوې مسله راوړونکی سړی فقتلوه قتل یې کوي. اگر که مسله شرعي ده خو چې انتشار پیدا کړي او اورنۍ مسله هم شرعي ده، د هغې په مقابل کې دی ودرېږي، نو فقتلوه قتل یې کوي. نو اوس کوم سړی چې وایي زه حدیث منم، خو د دې باوجود هغه داسې ضعیف کمزوري منسوخ روایت راونیسي چې لا صحیح نه وي، او بیا راشي په ځګنو کې انتشارونه جوړوي او وایي چې زه په حدیث باندې عمل کوم. نو دلیل اعترافي ورته څنګه پیش کړي؟ په دغه انداز باندې چې دا حدیث باندې آو نو مسلم شریف قایل آو خاص قایل دا حدیث دی کې نه دی، نو خو لازم وایي چې د انکار خو کولی نه شي، نو ورته دې باندې به عمل څوک. دغه شان کې دلیل اعترافي دلته کې دی، خدا عقلی دی، هلته کې نقلی، دلته کې عقلی دی. چې مشرکانو دا خبره منله چې دغه صلاحیتونو پیدا کولو والا ذات الله تعالی دی، لري کولو والا ذات الله دی، اخستلو والا. نو اوس خبره دا شوه چې کله دا الله دی او الله د همدا صلاحیتونه والي، داسې به د چا نه غواړئ، خو د یو الله نه به غواړئ. نو چې په هغه ټایم کې د الله نه غواړئ، نو اوس یې ولې نه قایر کېږي؟ دا شرک ولې کوئ؟ دا دلیل عقلي اعترافي شو په رد د شرکي، او دلیل او عذاب خاصه یا دلیل خاصه شو. الغلاوی ارائیتم خبر راکې ماته ان اخذ الله که الله تعالی واخل استاسو نه سمعکم غوږونه استاسو، یعنی دې د اوریدل ختم شي، وابصارکم او لیدل استاسو، وختم علی قلوبکم او مهر ولګي په زړونو استاسو باندې، نو هغې په وجه باندې عقل دنه ختم شي، عقل هم نه بیا. دا مشهور حواس ته چې په دې باندې خلک علم حاصلوي، سترګو په ذریعه باندې، د غوږونو په ذریعه باندې او زړه په ذریعه باندې. نو چې کله دا ټول دنه ختم شو، اوس لیدل اوریدل او په زړه سره یعنی په عقل سره خبره معلومول دا ټول ستانه ختم شو، هیڅ شی نشو. نو فمن اله غیر الله، څوک به خدای بغیر د الله نه یاتیکم به چې دا راوړي تاسو. نو بده باندې مشرکان پیدل چې د الله دې بر څوک نه، خو اقرار یې ځکه نه کاو چې الته کې ملامت دل زد د وجه نه رسینه ویل چې د الله دی، خو دا دای منل د مخ نه ورته معلومه. نو حاصل دا شو چې په هغه ټیم کې تاسو د الله نه بیا غواړئ د الله قایر کېږئ، اوس ولې نه قایر کېږئ؟ یو حدیث مبارک کې د نبی علیه السلام فرمایي چې کله انسان الله نه سوال بالکل نه کوي، باغی ګرځي. د الله تعالی نظام دا دی چې کله د الله نه سوال کوي نو الله خوشحالېږي، چې سوال ته نه کوي نو الله تعالی خفه کېږي. نو جو کوم سړی د الله نه بالکل سوال نه کوي داسې باغی ګرځي او بیا فساو شي او لاسونه اوږده کړي د الله تعالی نه سوالونه کوي، نو بره په اسمان کې فرشته اعلان وکړي چې یو نوې اواز بره راغی چې ته اوسه پورې چا نه واورېدلی، داسې نوې اواز راغی. یعنې مطلب دا چې په دې ټایم کې چې کله مجبوره شو نو الله وریاد شو، مخکې نه وریادېدو.
نو همدغه مضمون دی چې په هغه ټایم کې بیا الله یادوي او در یادېږي د الله نه غواړئ نو اوس یې قایل شئ اوس الله تعالی ومنئ الله تعالی وایي انظروا ګوره کیف نصرف الآیات څرنګې موږ بیانو آیاتونه ثم هم یصدفون بیا دا خلک مخ اړوي د دې نه صدف چې دی دا کناره کشۍ ته ویل کېږي مخ اړولو ته ویل کېږي ډډه کولو ته ویل کېږي د مشهورې معنی دي او آیاتونه تصریف د آیاتونو اړول تصریف نصرف الآیات موږ بیانو تصریف د آیاتونو ته ویل کېږي چې یو مسله په مختلفو اندازونو باندې بیان شي نو توحید مسله کله په دلایل عقلیو سره ذکر کېږي کله په نقلیو سره کله په دلایل وحیو سره کله په زواجر سره کله په تاریخ سره تاریخي واقعیات سره نو دا مسله په ډیرو اندازونو باندې ذکر کېږي نو په دې وجه باندې نصرف وایو چې په بیل بیل انداز باندې موږ آیاتونه ذکر کوو او د دې باوجود دا خلک د دې نه ډاډه کوي او نه مانی دغه تفسیر عثماني لیکلي دی چې په دې کې توحید د مسالې د ثابتولو نه علاوه یو بلې مسالې ته هم اشاره ده او هغه مسله دا ده چې په دې خبره باندې تیزی ورکول د خلکو د خپل ګناهونو د خپل جرایمو نه په ټیم توبه وباسي ځکه کله چې د ګناهونو یو حد چې دغه نه واوړي نو بیا الله تعالی د غوګونو د سترګو رزق صلاحیت انسان نه ختمي او دا مضمون په سورۃ بقره په اولنې رکوع کې تر شوی دی چې ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم ګناونه چې یو حد ته ورسېږي دغه نه بعد الله تعالی د صلاحیتونه ختم کی دا سترګې به لیدل کوي خو هغه کار نه ورکوي چې کم پکاري وګونه په اوریدل کې خو د حق وینا به دنه ناراضي زړه به موجودي د یینې د پمپینګ بدل کوي خو د دې نه علاوه حق او باطل به ته بیلول نشي بزر باندې باقل باندې او تاسو زر زر توبې وباسي اسنه د وخت باندې الله راولي چې دغه حواس هم بیا کار پیدي او توبې توفیق باندې الله تعالی واغلی توبې استرې نشي نو دا تیزی شو په توبې استلو باندې توبې زر زر وباسي قول ورته وای ارایتکم خبر راکې ماته ان اتاکم عذاب الله بغته او جهره هل يهلك الا القوم الظالمون دا هم دلیل عقلی دی او په دې کې دوه دلایل ذکر کیږي دوه قسم عذابونه ذکر کیږي چې الله تعالی تاسو ته ناصاب عذاب راولي چې دغه مخکې علامات موجود نه ناصافي شروع شي او جهرتن ښکارا عذاب هغه عذاب ته مراد د کم دقیق کم مخکې نه علامات موجودي په دې دوه عذابونو کې کم یو عذاب جمراشي نو بده باندې به ظالمان هلاکیږي بل څه نه هلاکیږي نو چې کله بده باندې ظالمان هلاکیږي تاسو په ټیم ظلم نظام وزګار کوي کله چې عقیده خرابي عملي خرابي نو په ټیم باندې توبه وباسي الله تعالی سره خپل تعلق برابر کوي ځکه چې دا عذابونه راشي د الله تعالی نه بغیر هیڅوک تاسو خلاصول نشي دا بس صرف ظالمان هلاک کوي او چې کله تاسو ظالمان نه نو الله تعالی هم بچ کی نو الله تعالی نبی علیہ السلام ته یقول ورته وایا ارایتکم خبر را کی ماته ان اتاکم کراش تاسو عذاب الله عذاب د الله تعالی بغته ناصفه چې مخکې د عذاب علامات نه او جهرتا یبخکارا باندې چې مخکې علامات موجودي هل يهلكو نسوک به هلاکیږي بده باندې الا القوم الظالمون مگر قوم ظالمان په هلاکیږي نو چې کله ظالمان هلاکیږي توبې باندې ترغیب شو توبه مخکې نه بټې مباسي د ظلم د حدودونو ځان بهر کوي وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ومن نلګو پیغمبران مگر د ازیر ورکونکي او ير ورکونکي فمن امن چاچ ایمان راوړ واصلح خپل عمل یې صحیح کو اصلاح د عمل هغه عمل ته ویل کېږي چې کوم د شریعت موافق چې کله عمل د شریعت موافق دی اصلاح وشو چې کله د شریعت مخالف نه دا فاسد عمل باطل دا اصلاح والا نه دی فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبي سيره په دې باندې او نه به غمجن کېږي د دې آیات حاصل چې کوم دی د ومنذرین په وردا نیم آیات چې کوم دی دا د پیغمبرانو ډیوټیز بیانول چې د پیغمبرانو ډیوټي او ذمہواری څه شي دي هغه دوه خبرې دي چې د الله تعالی دین خلکو ته رسول بیا د هغه منونکو دین منونکو چې کوم دي هغه د خوش خبریان زیر او د هغه ثوابونه بیانول کوم چې مخالفین دي هغه د عذابونو نه خبرول چې په د عذابونو په تاسو باندې راځي د ډیوټي د دې سره د ډیرو سوالونو جوابونه حل شو یو سوال دا د چیرې کافرانو بده وجه باندې اسلام نه راوړ چې نبی عليه السلام بده باندې تنگ شي او چې موږ اسلام را نوړو نو الله تعالی به دنه تاسو کوي چې خلکو مسلمان شوي نه دي نو ته پیغمبر وې ته خبره چاته ورسوله چاته لو منله نو نبی عليه السلام سره عزت کوي او بده وجه به نبی عليه السلام باندې ځان اوچت کاو خبر او حق دعوت به نه قبلاو نو دې ځکه کې دا هغه مسله حل شو چې پیغمبران صرف دې د فار دي چې خلکو ته دین ورسي تابعدار له خوش خبري ورکي او کم چې مخالفین دي هغه د الله تعالی د عذابونو نه ويري
باقي تاسو د مسلمانانو ذمہوار او ټیکدار نه دي چې تاسو هغه جنت ته ورسئ دي ذمہوار نه دي دا مضمون ډیرو ځګینو کې په نور الفاظ سره هم تر شوی دی دویم سوال دا چې پیغمبرانو نه مخالفین او فرمایشي معجزې غوښتلې وي هغه فرمایشي معجزې چې غاسي ملنډي مخکې هغه باس من کړي دي نو سوال دا چې کله دوی پیغمبران دي هغه فرمایشي معجزې چې خلک غواړي درېست پیش کوي کنه هغه معجزې پیش کوي داغه جواب وشي چې نه معجزې پیش کول پیغمبرانو په اختیار کې نه دي او د پیغمبرانو ذمہواری دا نه ده چې څوک څه شي غواړي نو پیغمبر ته مخ دګدي چې هم والا او هغه شی به پیش کړي دا د پیغمبرانو ذمہواری نه ده بلکې د پیغمبرانو ذمہواری دومره ده چې دین رسول تابعدار ته خوشخبری مخالفینو ته عذابونو خبر ورکول چې تاسو باندې عذابونه راشي باقي خلکو ته هر قسم معجزې پیش کول د پیغمبر په ذمہواری کې داخل هم نه دي او د پیغمبر په وس کې هم داخل نه دي دا دویمه جمله چې کوم ده ارستاني حصہ فمن آمن واسره دا خوشخبری او بشارت د مؤمنانو لپاره الله تعالی وای فمن آمن نو هغه چې ایمان راوړ واسره خپل اعمال صحیح کو فلا خوف علیهم النبي سير بدیمانی ولا هم يحزنون بغم جن کیږي نو د مؤمنانو لپاره بشارت او خوشخبری شوا چې کوم خلک د پیغمبرانو ومني آسماني دین ته تنکیدي نو باغی ته بد دوه انعامونه ملاویږي یو دا چې بدی باندې بیره نه دویم دا چې په غم جن بنئ خوف او حزن بر دوانو کې فرق شته مکه موږ مده باندې بیا باس کړی دی چې خوف هغه یری ته ویل کېږي چې پر روانه زمانه کې داغي امکان چې داسې حالات به جوړیږي لکه موږ د قبر د حالاتونو یریږو قبر روان دي موږ تلافي شوی مخې شوی نه دی په حال موږ لیدل نه دی موږ د جهنم نه یریږو موږ د قیامت د عذاب نه یریږو د حساب کتاب غم را سره دی دا د روانو حالات مبارکي خوف شو یرش حزن چې کوم دی په تیرو حالاتو بس کړیدل لکه رچانه وړکواله تیر شوی او علم نه حاصل کړي او دی خپای چې دا علم ما کړی بنو خبوي او اوس چې د مثال مډیر ذمہواری دی حاصلولې نشم نو دا خوف نه دا حزن دا غم دی په تیر حالات بس خپه کېدل یو سړی سپینګری شوی دی هغه پزوانه کې دین د پاره کار نه دی کړي او دی خپه دی چې دا ځواني زما ځای کړی دی په دې کې مې دین لکار کړي ورندر بخ کار مې کړي وي پر خپل ځواني پس خپه دی چې ما په کار نه دی کړي نو دا حزن شو یا سړی د دنیا نه لاړ او نه اسلام قبول کړي دی نه نیک اعمال کړي دي قیامت کې به دا سړی د ژوند دنیوي ژوند پس خپای چې دا دومره ژوند چې الله را کړی بده کې ما سکه ودی کې ما ایمان ولې نه راوړ بده کې ما دین لکار ولې نه کاو او د الله تعالی رضا مې ولې نه حاصله ولا نو بده ژوند پس بخپای نو بتیرو حالات پس کړیدل او خپه کېدل دا حزن دی پر روانو حالات بارک یریدل دا خوف نو مؤمنان چې کم دین پر روانو حالات بارک به امن یریږي او تیرو حالات پس امام غمجن نه